محترم مساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فدې باب کې سنشت صرف تاریخ دی ښا خو خلاصې ځکه او دغه نه پس به نور خبرې. اول لفظي ترجمه باب المساجد باب دې په بیان د ذکر د هغه مساجدو کې علا طرق المدینه چغا په لارې د مدینی کې دي د مکی مکرمه نه په لارې د مدینی د مکی مکرمه نه والمواضع التي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم او ذکر دا غزيونو دي چې په کم کې پیغمبر علی السلام مزونه کړو. ګوره دا حدیث برسو یو راځي دا دوه حدیث دي خو یو مختصر دی بل اوږد حدیث دی. دې کې څه اهم خبره علمی خبره نشته سوا دا هغه نه چې کوم زيونو کې حضرت علیه السلام سفر حالت کې مزونه کړو دای ذکر دی. مدینه منورې نه چې مکی ته تلو او مکی مکرمه نه چې مدینه منورې ته راغلو په دې لارو کې چې کم زینو کې حضرت نزول کړي دي او په کم زینو کې پیغمبر علیه السلام مزونه کړی دي نو هغه زینو ذکر کړي. نو ځکه دا خبره چې هغه مقامات د نزول د پیغمبر علیه السلام چې کوم کې حضرت نزول کړي دي هغه لستی یو قول خدینه بهتر قول دا دی هغه مقامات چې کوم کې نزول کړي دي هغه و یا اتدی او هغه مقامات چې پای کې پیغمبر علی السلام مزونه کړی دي نو هغه لستی. اوس بدی تاسو ذکر کړئ مکه او د مدینه میانس کې کوم مقامات دي او مقامات نزول بعض محدثین اته ذکر کوي اور بعض محدثین چې کوم دي هغه فقط و ذکر کوي. چونکی دا حدیث کوم را روان دي نو دا مشتمل دي په منازل سبعو باندې او محدثینو په هر یو منزل ته یعنی آداب شمار په بنا باندې پای کې نخومی خدا چې دا اول منزل او دویم او دریم او څلورم نو په دې اعتبار سره منازل سبعه جوړیږي. نو جای نزول ودی او جای صلات لستی تیشوا اوس دغه ذکر کوي او هغه زینو زدر ته بیا رسو خیمه د امام بخاری المساجد التي على طرق المدینه هغه جمعتونه چې په لار د مدینه دي یو والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم او ذکر دا غزوینو چې پیغمبر پاک پکې مزونه کړو. نو اوس ګوره یو خو اضافه علمی په بنا ده حصول د معلوماتو ده یو ده حصول د تبرکاتو. دی حدیث کې به دا معلومیږي چې نبی علیہ السلام په دې وو منازلو کې نزول کړ دې چې موږ ته پښتو کې دمه وایو او په لاسو زینو کې حضرت سے موز کړل مکه مدینه 425 دا زما ګوره دغه الته چلاړې خو 20 لیکلي خو زغه 20 ټکه ویم نه کنه زما خو تاسو مزاج معلوم دي کنه انو تقریبا د 421 باورته وای یا 422 باورته وای چې تمره میل نه دینو ز 425 میل شو پوښ کنه ځکه چې کله مدینه ته لاړې نو نیکبخت خو ما سره لاړ شي یا ما بوزه یا ما ځان سره بوزه ایو موبایل چې خرڅ کې پتا سو ما باندې عمره کولای شي خو نه کوي نو ازه خرڅوم تاسو یې خرڅونه واچو چې یو کس پکې عمرې لته تیار شي زه پکې موبایل خرڅوم. نو مدینه مکی مکرمه نه چې راوځي نو چې کوم ځای کې مقام شریف دی کنه او پاغي ځای کې د میمونی رضی الله عنها قبر دی
او اقصی کې لیکل دي مکه المکرمه 300 کیلومتر او هغه ځکه لیکل دي دغه صفه مدینه منوره 300 کیلومتر او هغه ځکه لیکل دي مکه 20 کیلومتر ٹھیک شو خو 421 422 425 وي بس نو دې دمر دیونو کې چې حضرت سفر کړی دی نو اخر سره ستړي کیږي نو هغه جای نزول وشو جای صلات اتشو اوس دې ځکه یو بل خبره یاد کا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چو نو دې اشد محبتا واشد اتباعا لرسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې اتباع انتهائی اشد درجه وا نو کم زینو کې چې نبی علیہ السلام نزول کړي دي نو چې دې په لار ته التبه نزولم کو کم زینو کې چې حضرت سے موږ کړي دي نو دې بچته نو باقاعده ته مزونم کول اګه کې مسلم بنو نو التبه ناس چې د مسلم شي نو مز بکوما حتی کې بعض محدثینو لیکل دي چې کمزه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړو بول په اراده ناس نه ته وړ بول کړی دي اگر چې ور نور راغلی خدای ته نبی ناس زبا کېنا هو اشد اتباعا لرسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه خبرې شوې درېمه خبره هغه دا چې حصول د تبرک د آثار صالحیننا سو حکم دی روایت معلومی چې عبد الله ابن عمر چې رضی الله عنه کم زینو کې نزول کاو یا موز کاو خو صرف دی لپاره چې دا زینو د حضرت سیب دی نو چې دین حصول د برکت وشي متبرک بآثار الصالحین محدثین دې ځنه ثابتي او جایز دي کومه فرق کو او زمون فرق د عمدۃ القاری په عنوان سره دی یو حصول د تبرک دی د معصوم نه ایو د غیر معصوم نه دی اما حصول تبرک د معصوم چې انبیاء علیهم السلام دی لا خلاف فيه پای کې څه اختلاف دی هیڅ اختلاف نشته تخیل ورته لیکن عمدۃ القاری او دا نور علما وی چې د معصوم باندې د غیر معصوم قیاس کول دا قیاس مال فارغ دی نو موږ دمره پوری قائل یو چې سو پوری روایت موجود دي او داغینا پیوندکاری موږ نه کوو ویلډنګ نه کوو موږ ځکه لوهار څوک نه دی ځکه تخیل ورته کنه دا ویلډنګ خو د لوهارانو کاری کنه انو موږ ته مقدم نه ده ملاشي چې موږ لوهار تو وکړو نو سره موږ چې کوم ځای کې صحابهونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آثارونو تبرکات حاصل دي نو موږ هغه باندې قائل یو لکه دا زونه د ناس شو یا د حضرت توبه دا داس او بچ کم پاتې صحابه اغستی لکه نو به روایت کې راځي نو نحنو نقول به لیکن ارچه د غیر معصوم دی نو دغه قیاس په معصوم جایز نه دی او کې تفصیل سو غواړي ار دا وخت د تفصیل نه دی نو کې تفصیل سو غواړي کتاب التزخم الاعتصام د امام شاطبی جلد نمبر 2 او صفحه نمبر 8 پای باندې باسته او خب مزیدار مفصل باسته حتی کې اعتصام والی کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو لوی شخصیت سو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو د ابو بکر شخصیت او غټ وو کینو استادم وو امام وو خلیفہ وختم دی خلیفۃ رسولم دی لیکن چرته نه ثابت د صحابونا چری برکات حاصل کړي په صدیق اکبر نا یاد عمر یاد عثمان یاد علی یاد نو صحابونا نو هر رنبه صحابی خو عظیم شخصیت وکنا تو کدا تبرکات و سلسله دغه سیوی بیا غو پکار چې هر چھوٹا تبرک حاصلوله په آثار د بڑو سره لیکن صحابو نه دي ثابت شوی نو موږ نحملو علی مورد الخاص ٹھیک شو کنه دا یو خبره یاد کړه دیمه خبره چې هغه د اشکال خبره ده لوی خبره ده هغه ده روایتو کې راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چفلار ته نو هغه
دقیقر بوټه په مقام حدیبیه کې آلته چوکتل نو کسانو ته ولاړو ډیر شیخ مزونه کول حضرت عمر سے ولک داسلی وای وجی دا هغه شجر دی هغه بوټی دی چې د کم لاندې بیات شو دا مبارک زیره حضرت عمر سے خلق وشړل او بیا هغه بل سفر کې هغه بوټی دی خو وخت دی پوښوسه اوس دا دوه خبرې دی اعتراض دی لار هغه زيونه ختمي چې کم نه تبرک حاصلېږي او زوی هغه زيونه خی خلقو ته چې دا د تبرکات زيونه دي دا لوی سوال دی نو یو خبره خدا ظاهره ده چې د مقام د عمر عاد ابن عمر خو په سوچنده اوچته خبره خلاصه ده خو خسته خبره ده حضرت ابن عمر بیان د جواز د اهل علم او د خواص لپاره کوي او حضرت عمر چې ممانعت کوي د جهال او د عوام دی وجنا چر عوام بیا دې ځکه راتل فرض نه غني واجب نه غني د دین یو جزء د دین یو حصہ یو رکن نه غني په دې اعتبار سره حضرت عمر منع کړل هر چې حضرت ابن عمر دی نو نفس به حیثیت جواز هغه دې خبر دې ذکر کړ دی یو نفس جواز دی ایو د هغه جواز نه درجه وجوب ته رسول دی حضرت عمر صد الذرائع په بنا باندې اګو ته روان کا او حضرت ابن عمر چې خی په جواز په بنا باندې خی ٹھیک شو اشکال ختم دی سلورم خبره یاد کا بیا سره حدیث کې الفاظ نور زنیشته سلورم خبره یاد کا علماء کرام او صلحای اعظم چې اوس دی وخت کې د اغو منازلنا فقط دو منازل پاتې دي او نور نشته ده یو مسجد ذوالحلیفہ او یو مسجد په مقام د روحا بس مسجد په مقام روحا پاتې دي او مسجد ذوالحلیفہ پاتې دي او بیا دغه نه علاوه د هرشاش وا او مر زهران شو وژګنا نو اوس دا نور زینو چې کوم دي دای کی یو زین نه پاتې شوی نه د جګړې ضرورت پاتې نشي اور ارچی دا دغه چې دا ذوالحلیفہ دی نو اوس دام سو چاته نه خې نو سو کو چې دا ذوالحلیفہ مسجد چې کوم دی اقزه کې دی چې اوس کوم ځکه مسجد علی ابیار علی میقات دی عین دقه زه دی خو هغه په زمانه کې وارو وار جمعتونو او څو مسجد علی ابیار علی چغي جوړ کړی دی په تقریبا نیم وساله تم رغټه چې پکې روکیږي موږ ونه شو کنه نو که تاسو عمرې لځئ نو تاسو به بلال پکې روکشي احمد بم روکشي بیا ور پسې ګرځي نه ملاوي او سنا مصلی الرجال او مصلی النساء او چې بیا دې ته ګورم دې لوی شی دی نو پکې راغلي خو هر چې دی فقط مقام روحاني ناغشته لیکن هغه اوس نه خي ما دغه ځای فوټو کاپي وخت کړی و دغه پانی فوټو کاپي می وخت کړی و او ځان سره می وړی و پایزه به الته د علماو نه تپوس کوم زکه زموږه حریصم ښا ما زه به علماو نه تپوس کوم خو چې چانه می تپوس کوم هیڅ هیڅ کوی چې نشته چاو نه خدا او دی بخاری دی روایت معلومیږي چې بعضی نو داسې دي چې پاري ما سیلابونه راغلي دي او دغه بالکل هر څه خراب کړی دي البته هیڅ شی اوس نشته خو بهر حال حضرت عبد الله ابن عمر عشق ذکر کیږي المساجد التي على طرق المدينه ذکر دغه مساجدو چې په لارې د مدینی دي شغل شو اول مواضع التي صلى في النبي صلى الله عليه وسلم زي قال حدثنا محمد بن ابي بكر مقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسدد قال لا تسال بن عبد الله تحرى اماكن من طريق فيصلى فيها ويحدثه بس ګوره دا رومبه روایت ته سر الفاظ دي موسی بن عقبه چرایت سالم بن عبد الله ما سالم بن عبد الله سے قتلو يتحرى اماكن من الطريق قصد کو د اغزيونو چې په لارې په غاړه باندې فیصلی فیها نو پای کې به مسکو چا سالم به مسکو نو اوس موږ ته سالم نه تاسو کو چې تدې زيونو
قص ولکه او طلب ولکه او تلاش ولکه او الت مزلزی ول سوجدا نو ويحدثو دې باغی د پر حدیث بیانو چې ان اباه لار د سالم چې عبد الله ابن عمر دی کان یصلی فیها دې ورته کې مزونه کول او سوال پیدا شو چې ابن عمر به ولې مزونه کول نو وای وانه را النبي صلی الله علیه وسلم اور عبد الله ابن عمر لیدلو پیغمبر اسلام یصلی فی تلک الامکنه چې نبی علیہ السلام په دغه ځینو کې موږ کاو نو په دې اعتبار سره ابن عمر خو اشد اتباعنو نبی علیہ السلام کړو مزونه ابن عمر به هغه کې خامخ مزونه کولم ٹھیک شو وحدثني نافع عن ابن عمر انه كان يصلي في تلك الامكنه دلته مزونه کول وسالت سالما پوښګنا او ما تاسو د سالم نو ک فلا عالمه الا وافق نافعا ما چې سالم نه تاسو ک معنا دا شوا چې زنه پویګم په دې خبره مگر موافقت کړی دی د سالم د نافع کم زیونه چې نافع عن ابن عمر ذکر کړی دي اقا زیونه سالم عن ابن عمر ذکر کړی دي په خودونو د زیونو کې نافع او سالم دواړو اتفاق دی الا امکن ٹھیک څنګه په الامکنه كلها الا انهما اختلافا في مسجد بشرف روحا البته دمر اختلاف دی چې شرف الروحا باندې کوم ځای دی نو په دې کې اختلاف دی یو راوی وی چې ابن عمر سے په مقام د شرف الروحا مذکر دی او دې ذکر کوي او نافع نه ذکر کوي کله سالم ذکر کوي نافع نه ذکر فقط په دې وو منازلو کې په شرف الروحا اختلاف دی باقی په شپږ ځایونو باندې اتفاق دی ٹھیک شو دوستو پکشته نه مخکې ده دا شرف روحا چې دګنا دا څوک وی چې د مدینه منورې نه د 2 ورځو فاصله باندې ده شرف روحا او څوک وی چې دا اردو والوی 51 میل په فاصله باندې ده او څه به زه ته ما بیا به ان شاء الله ته ګور ښا وایا قال حدثنا موسى بن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمر أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذو الحليفة هنا في حجته هنا حجة تحت السمرة بأل في موضع المسجد الذي بذو الحليفة وكان إذا رجع من مسجد وكان في تلك الطريق وحج وعمرة حبيطاب النوادي فإذا صار من قد الوادي أنها بالبقعاء التي على شكل الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عنده المسجد بس ګوره بس دا ګران الفاظ ګران نور پکې سشته نه ښه او حدثنا ابراهيم بن المنذر الخزامي قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله بن عمر اخبره عبد الله بن عمر دې خبر ورکا چان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان ينزل بذل حلیفه اوس داش بیان د منزل اول لکه تاسو ته زدا و منازل خیم کنا نو بیان د منزل اول ينزل بذل حلیفه حضرت ته کوزیده په ذل حلیفه باندې او دا ذل حلیفه دا میقات د اهل مدینه دی او زموږ د زړو کتابونو کې لیکي چې دا سلور میله دی خو شپږ میله جوړیږي او کیلومتر تقریبا نه جوړي آی یا خو بدای چای بدا سمت ویلی دا زنیغ نه او څو سړک دی د تقریبا 9 کیلومتر جوړیږي او بس دا بالکل مدینه منوره بیا دې زبان خلاصيږي تخیل ورته کنه بیا مخکې بیان شروع شي خو چې تما سره لار شي زبر ابطال ته بیا خېما ينزل بذل حلیفه دلته برا کوزیدا کلا حين يعتمروا چې کله به حضرت عمره لته وفي حجته او دلته کوشو په سفر د حج خپل حين حج کله چې په حج حجۃ الوداع لته ځکه چې حج خو یو کړو عمره سلور کړی ها اوس د ذل حلیفه دا منزل اول دی کوم ځای کې به کوزیدا تحت سمورتن لاندې دغه بوټي د کیکرنا چې عربی کې ورته ام غیلان وای او اردو کې ورته ببول وای هغه الته کې بوټي دي فی موضع المسجد الذي بذل حلیفه
هغه زید هغه جمعات چې په مقام د ذل حلیفه ده بس دمره شونو او دې کې نور مخې سنشته ده ذل حلیفه کې چې کوم جمعات ته دغه ځای کې به حضرت کو زیته مزبه کا او د دې ځای تعین بالکل نشته او نه سو خیدر تا او نه تعین سو کول شي او زګه سوال له سوکاله په تیر شنو لوی سیلابونه لوی بارانونه پیښوي دي او هغه زړی آباده مکمل رواني شي انو ثبت لګي او منګه لکه بعض زوینه من کتلی په سفر کې لکه د کعب ابن اشرف لعنه الله ا بلډنګ چې کوم دی نو پشپک اتو کمرو باندې مشتمل دی د هر کمرې نه بلې ته لار ده او هغه کندري چې د تو غټو باندې جوړي ا د یو دیوال چې کوم دی هغه تقریبا چې کوم دی کنه دمر ارته خدا بعید نه د دلته جنازګانه چې دیوال جوړي نو دمر ارته هغه غټي دي هغه بالکل مسمار دی دیوال نه نیمشته نیم نشته دی دا دور موږ زيونه کتلې دي چې کم دي نو اسیا آثار شته نو دې زینو مغداد نشیبی علاقه ده دا مسجد الحلیفه چې کم ذکر دی دا نشیبی ده یعنی کته علاقه ده نو دا خو په 12 سره ختميږي وکانه اذا رجع من غزوه کله چې به حضرت علی السلام د غزوې نه واپس راته وکانه فی تلک الطریق او وو سفر د پیغمبر په دی لارې معنی یاد کا او سفر د پیغمبر په دی لارې او حج او عمره یا به حضرت په سفر د حج یا به حضرت په سفر د عمره حبتا بطن الوادی بطن وادی کې بکشو نو سوادی مادي الته نشته ده فیضا ظهر من بطن وادن کله به چې پیغمبر را برش ظهر من اخت را بر بشه د بطن وادینا نو انا قبل بطحاء التي على شفير الوادي الشرقيه نو انا خکیبا نولا خپل اوخا سورلې بالبطحاء پغخور چې دیوی کنه مسیل واسع نو اوس مسیل واسع شته او دې ته وادي عقیق وای اگر چې وادي عقیق سي صدا خو اوس چې کومه ده د جبل احد نا دا وادي عقیق شروع ده نو په دې زبانی روانه ده او په پکې نشته خاصي د وادي شکل دی لکه خور علا شفیل وادي شرقیه فعرس د پیغمبر علی السلام به د شپې په وخت کې دلته نزول کاو حتا یصبح تر دې چې حضرت مسارو شپه وګړه کنه بس او ځکه چې عرس تاریخ چې کم دی نو هغه د شپې آخري سي ته وای چې په آخري سه کې سره د آرام په اراده باندې کوشي اوس ګورا ابن عمر سے بوئی چې لیس عند المسجد الذي بحجاره ولا على الاقمه التي عليها المسجد ګورا دا ذل حلیفه چې دی د دې ځکه درې مساجدو یو مسجد هغه چې کوم کې حضرت موږ کړو اغین علاوه د جمعهتونه یو جمعهت د غر په سر باندې اکما وړي کې غر ته وای اردو کې وته ټیله وای ډیره کوي یو مسجد په الاکما باندې په ډیره باندې او بل مسجد وړي کې غوړي جوړو الته کې ګټي دي دا ګټو لپاسه زید الته جوړ لکه زموږ د غرونو کې اکثر په ګټو جماعتونه جوړي ابن عمر وی چې دا جماعتونه چې کم کې حضرت موږ کړو دا دو مراد نه دي بلکې دلته یو جماعت وو خو هغه جماعت د ابو په جسراغت تلې ده او الته کوس وادي د خلیج دی خلیج هغه ځای ته وی چې په کوم ځای باندې وبروانی شي او وبدا شګه میګ راواچی او لاندې چې کوم آثار هغه ټول ختم کی میټاو کی نو دې لپاره دې هغه جماعتونه اوس نشته دي ځکه معنا بدا څه کوي ښا لیس عند المسجد الذي بحجاره نو موږ د پیغمبر اسلام په خوا کې دغه جماعت
به حجارتن چې په ګټو له پاسه جوړ دی بچ ته چې به حجارتن په ګټو چې جوړ دی نو جمعه کو جوړي په ګټو فالته غټي وي آی باندې ولا علی الاقمه التي عليها المسجد او نو دا جمعه اغا علی الاقمه چې په ډیرې دی او په ډیرې چې کوم جمعه جوړ دی دا مراد نه دی دا رسو خلق جوړ کړی دي لکه او چې تلاړی کنه احزاب تا کوم ځای غزوه احزاب شو حالته کې غر دی جبل السلع دغه لپاس سکندرات شته دي خلک دا صحابه مورچی وي نه دا ترکیه جوړ کړی خو بیا خلکو جوړ کړی کان سم خلیج ګور سم ظرفی ده کان سم خلیج سمانا وو په دغه ځای کې څه شي خلیجو هریمان پیجنې خوړو وادي وا دلته کې وادي نشیبی علاقه وا یصلی عبد الله عنده فی تشوا بوزبکو عبد الله سیف دلتا فی بطنی کوسوبن دا کمزه کې چې خلیج ده کنه فی بطنی کوسوبن معنا د دې په دې پلانوالی علاقه کې ډیرای د شګودي د خلیج په دې بطن کې چې شری کوسوبن دي او کوسوب ستوي د شګو ډیری ته د شګو غرتا معنا دلته کې اوسم د شګو ډیری پراته دي دا دغه زمانہ کې اوس بالکل نشته رہی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم یصلی ثم ظرف ده نبی علیہ السلام په دغه ځکه مسکاو لیکن اوس فدها فی سیل بالبطحاء فدها اوغړولې فيه په دې خلیج کې السیلو سیلابونو بالبطحاء پکاریزو سیلابونو رااله آی سیلابونو شګر راوړلې او ګټه راوړلې او دا خلیج بالکل څنګه پرستره کې بند کا اوس پته یې نه لګي چې هغه زینو کم زیدي حتا دوفنا ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه تر دې پوری چې دا مکان دوفنا خخ کړي شو بالکل اموار کړي شو ٹھیک شو کمزه کې چې عبد الله سے مسکاو دا یو منزل منګه وي خو څه مطلب پوښوي یعنی ذل خلیفہ څخه البته کې دو جمعهونه وي هغه ځای د سالم سے په زمانہ کې دو جمعهونه یو په اکمه باندې یو په کټو باندې ودي جمعهونه علاوه بل جمعه هغه جمعه نشته ولی سیلابی وبرالی ورغه یوړه حضرت عبد الله زکه مسکو چې نبی رسول الله مسکرو چې د سالم په زمانہ کې هغه دې نو اوس خوستا په زمانہ کې خوشته نه ته ودا ته بنگلي قتل چې ته ورته حیران شي مخکې دا منزل ثانی ذکر کیخه او قسطلانی په دې روایت باندې نمبر اخی دی نو چې چا څخه نمبر وی نو دې ځکه لکه موږ مخکې روایت چون هغه 478 او دا 469 جوړیږي دا څه دی او 485 پوښ کنه دا 469 جوړیږي لکه مثلا حدثنا ابراهيم هغه یو روایت شو اوس دې جن دویم شو ناول کې منزل اول ذکر کېده چاغي ته وي ذل خلیفی منزل اوس دې جن منزل ثانی ذکر کیږي او دې ته وي منزل ثانی شرف الروحا بس او دا شرف الروحا چې کوم دې د مدینه منورې نه د 2 ورځې فاصله ده او تقریبا 51 میل جوړیږي جی عبد الله ابن عمر چره حدثو بیان چن نبی صلی الله علیه وسلم صلی مذکرو حیث المسجد الصغیر حیث المسجد الصغیر کم ځکه چې وړي کې ون جمعات دي نو دلته معلومیږي چې دلته کې یو بل جمعاتم دي وای الذی دون المسجد الذی بشرف الروحا دا مسجد صغیر چې کم ځکه نبی علیہ السلام مذکرو دا هغه مسجد دی چې د شرف روحا سره کوم غټ جمعات دی د غین علاوه بل وړي کې ول جمعات دی معنی دا چې په شرف روحا چې کوم جمعات جوړ دی هغه مراد نه دی هغه سره نږدې وړي کې ول جمعات دی وقت کان عبد الله او حضرت عبد الله سے یعلم المکان یومانکم پیجند دازه الذي كان صلى في النبي صلى الله عليه وسلم
چې کم کې نبی پاک موږ کو یا علم معنی مې وکړه عبد الله ابن عمر دازه پیجند دو معنی کوم وکانه عبد الله سره یولم المکان الذي صلى فی نبی صلی الله علیه وسلم او عبد الله ابن عمر بنخکاو هغه زه چې کوم ځای کې نبی پاک موږ کړو چې کوم ځای کې بدلار براري نو حضرت عبد الله سے بلال ولک هغه جمعه دار ښا او دې ځکه به نبی پاک موږ کړو سالم تو عبد الله ابن عمر خو نه خوله چې دې ذکر اوس نه خو نشته کومه سبق وایي تبارک دې پاره یقول ویبا سما ابن عمر بوی سما عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي سمانه شو مسجد شرف الروحا کې چې ته ودرېږي استاد خي طرف ته زیاده اریان شو دا سما ظرف ته معنی سما دا جمعه دلته وي عن يمينك استاخي طرف ته کله حين تقوم في المسجد تصلي کله چې جمعه کې ودرېږي قبله ته موږ کوي نو اوس دې استاد خي طرف ته جمعه ته او داخل طرف ته جمعه کم دی وذالک المسجد على حافه الطريق اليمنى مدینه منورینا مکی ته کوم لار تللی دا یو ته طریق الیمنا وای او طریق یمنا په طرف باندې دا مدینه نه چې مکی ته د طریق الیمنا په طرف باندې دا لار راځي کله چې وانت ذاهب الى مکه تا په دې حال چې ته د مدینې نه مکی ته ځې بینه په منځ دی جمعات چې کوم کې حضرت مسکره ده او بین المسجد الاکبر او په منځ دغه لوی جمعه چې کوم په مقام د شرف روحا کې ده رمیتم بحجر او نحو ذالک دبر مقدار دی رمیتم بحجر درې رمیتم بحجر یو گزار د غټه چې شرف روحا څخودري کنه او د یمین ته غټه ور ده چې کومره مقدار کې غټه وشته کیږي هغه جمعات الته ده او بیا وشتون کې وای نو لکه دا خو د هغه خپل زمانه سره دا اندازې خودلې اوس نشته ده الله دې رحم وکړي دا یو شو او دریم منزل ذکر کیږي دریم منزل مقام رویسا ذکر د منزل ثالث شریط مقام رویسا وی تیشوا دا د مدینه منورینا تقریبا 51 میل فاصله کې دی وی وان ابن عمر كان يصلي الى العرق الذي عند منصرف الروحا دا عرق چې کوم ده کنه دا جبل صغیر ته وی ورکی غار ته وی ابن عمر يصلي مزبكو الى العرق الذي عند منصرف الروحا مزبکو په هغه غر باندې چې کم د روحا په موړ کې راځي منصرف پیژنې منصرف روحا چې کم ځکه د روحا نه چې راځي موړ راځي اېداسي چې دلته تودريږي نو تاسو جماعت مخامخ ښکاری لکه د موړ خدا سي کنه شیخ مخامخ ښکاری کنه عند منصرف الروحا هغه موړ د روحا وذالک الارق او دغه ډیرای چې دا انتها طرفه نو رسیدل دا د دې غاره کناره طرفو کناره دي علی حافه الطريق هغه طرف د لارې باندې دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف نه هغه جمعات چې په مابین د دې ډیرای او په مابین د دې موړ کې دي اوس مسله خو چالتن علی پته لګي اے مقام روحانه داسې موړ راځي د دې موړ ته مخامخ دی ایو دې موړ کې یو جماعت دی دا جماعت مراد نه دی دا جماعت روز خلق جوړ کړي دی وان تذهب الى مکه چې مکه ته دې موړ سره راځي وقد ابتني ثم مسجد او اوس جوړ کړي شوی دی الته کې بل جماعت سم ظرفي اوس الته کې بل جماعت جوړ کړي شوی دی فلم يكن عبد الله ابن عمر يصلي في ذلك المسجد دی مسجد کی عبد الله سے مزنه کو کان یترک ان یساره دا به کس طرف ته پری خدا و ورائه
او مخي ويصلي امامه الى العرق نفسه او دلته بلار دا جمعه جوړه دا چې مخي ته بلار قبله طرف ته نو عین درکه بودره د مزبه کاو الى العرق نفسه یعنی خالص عرق کې عرق لمراد وادي دا هغه وادي کې بودره د مزبه وکړه کوڅه موړ سره یو جماعت ته اوساسي موړم نشته ده البته موړم نشته ده هغه په خاري خبري الله حافظ تیشو مولانا سیوا وکان عبد الله يروح من الروحاء عبد الله سیوا روان شو د روحانا فلا يصلي الظهر مزبه نکو د ماسپرین حتا ياتي ذلك المكان جديده تبرا ورسد فيصلي في ظهر دلته مزوکا وذا اقبل من مکه او چې کله مکه نه راته فین مر بي قبل الصبح کدي مقام تبرسد مخه د سبانا او من آخر السحر یاد شپې آخري ټیم کې عرسا دلته برا کوش حتا يصلي بیا صبح نو په دې مکان کې به وضو کو تیشوا سلورم منزل عرج ذکر کړي عرج او عرج کوم دې نو دې ذکر کړي حاشا کې قريه جامعه دلته کې دوی کله دې اوسم دلته آبادی شته عرج بورډ اوسم شته وان عبد الله حدثوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل نبی اسلام برا کوزید تحت صراحه زخمه لاندې دغه غټ نه دون الرويسه مقام رويسه کنه خوا کې د مقام رويسینا عن يمين الطريق چې دا د عامي چلند لارې خي طرف صدا او بجاه الطريق او د مقابل د لارې فی مکان بطح سهل هغه مکان داسې مکان بطح چې ډیر فراخ دی سهل نرم دی حتا تفزی من اقامت دوین برید الرویسا تدی چې تلارشي من اقامت دوین برید الروسا چې تلارشي د سنا دغه ډیرای نه چې هغه ډیرای قریب ده هغه د رویسی ډاخانی څخه داروی سر زینم دی او برید چې کوم دی ډاخانی ته وای د رویسی ډاخانی ته نږدې یو ځای دی بمیلین مقدار 2 میل دی وقد انکسر اعلاها او دا سرحنه بوټی ته وای نو انکسر اعلاها د دې بوټی هغه پرنه اوچته ډاله ماته شوی دا فبتنا فی جوفها نغب د دې پدې بوټي پدې منځ کې ولاړه ده جوړه شو په منځ دي کې دوباره خو نه جوړيږي معنی غته دال برنه اخري څنګه ماته ده داسې الټه شوی ده دې بوټي په منځ کې خاطه ده او څنګه بوټي شته نه دال ماته ده دا خو دغه زماني خبره دي چې په لار دي نو یو غټ بوټي مات شوی دی ا بوټي چې کوم ماته ډاله اب بوټي کې نه خاطه ده وهي قائمه على ساق او دا بوټه په خپل تنی باندې ولاړ دي وفي ساقها كسب كثيرا او کوم ځکه چې دا بوټه دی دغه په ویخ کې ډیر د شګو ډيري پرات ډیر د شګو ډيري دي والله اعلم خجي پنځم منزل وان عبد الله ابن عمر ادیت منزل خامس تا منزل هرشاوي او دا مقام هرشا چې کوم دی نو دلتم یو لوی کله دی او د دې دا لار چې کوم د دلته لار یو ځکیږي کله چې اوسه مکه ناراضي مدینه منوره تا ته د مدینه او د شام لار چې د دې ځکه یو ځکیږي او دې ځکه مقام هرشا دی او هرشا خصوم شته دی کله دی وان عبد الله بن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف طلاتين من وراء العرج ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکرو په غاړه د هغه تیلی طلع هغه ډیره من وراء العرج د عرج مقام ته نږدې کلا چوان تزایب الی حزبتن چې تروانی مقام د حزبی تا
حسب د زینم دغه عند ذلك المسجد قبران او ثلاثه فدغه قبر دغه جمعه څخه دو قبر دي یاتري على القبور رزم من حجاره او په دې قبرونو باندې غټي پرتی دي کنه عن يمين الطريق او د لارې خي طرف ته عند سلمات الطريق سلمات غټو ته په خوا کې دا غټو د لارې بین اولایک سلمات په منځ دي غټو کان عبد الله يروح من الارج عبد الله بد ارج نراته بعد ان تميل الشمس بالهاجره چې غرمه بشوا فيصلي الظهر في ذلك المسجد ودلته مسکاو وان عبد الله شپږم منزل ذکر کیږي او دې منزل نوم دې مر الزهران او دا د مکینه تقریبا 14 میلو کې راځي وان عبد الله بن عمر حدثوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحات نبی رسول راغلو په دې لارې نو دې بوټو د اونو څخه کوشو ان يسار الطريقه په لار کس طرف ته فی مسیل هغه مکان کته کې مسیل معنا هغه کته ده دون هرشا په خوا کې د هرشا ذالک المسیل لاصق بقراع هرشا دا مسیل چې ده نو دا لاصق جخ ده بقراع الهرشا اې د هرشا کونی کې قراع کر سنډای ته وي نو هرشا چې کوم ځای کې خلاصي الته کې ده بین او بین الطريق قریب من غلوه د هرشا د کلی او د لارې په منځ کې مقدار د یو نیزه ده غلوه نیزه وکان عبد الله بن عمر يصلي الى صرحه او عبد الله بن عمر به غټ څنګه یا دغه اونې سره مسکو اقرب الصرحات الى الطريق معنا دلته ګڼ بوټي وو غني اونې وي نو کومه اونه چې د لارې ته ډیره نږدې و الته بده دې مزبره او ته نشته غونه مونږه هیڅ نشته ده وهي اطولهن چې دا پټولو کې سوا وګداوا وان عبد الله ابن عمر اوس شپږم منزل مر زاران شو اوس وم منزل ذکر کیږي او دې منزل ته زی طوا وای او دا زی طوا چې دی نو دا دو دي یو زی طوا هغه دی چې کله د استاد عاشی لیکل دي چې د مکی کوز طرف ته د مکی باب ته نږدې دی نو کې دا وینو دا زی طوا من قتل دی او کته لاړی نو مستشفل ولادت اسپیټال دی زچا بچا او داری خوا کې یو کوی دی آی کوی باندې اوسم لیکل بیر طوا او بعض علما چای ته نزید عبد الله بن عمر قبر هم دی لیکن استاد دی عاشی یو بل جمله لیکل دا چې دغه طوا چې منظر صابعه دی دا غزید چې کوم تنعیم ته نږدې دی چې تنعیم شي بیا مسجد عاشر چې کوم ځای کې جوړه دا بیا اغلار دا چې د مدینې نه ته مکی ته ځي بالکل اوار زید تنعیم نو دې ځکه دا طوا دا مقام طوا بیا دلته دی عاشر دوار خبر ذکر کړی وان عبد الله ابن عمر حدثوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المسيل الذي في ادنى مر الزهران کوز بشه پاغه مسیل کې پاغه خړ چې کم قریب مر الزهران ته قبل مدینه ته نږدې حين تهبط من الصفراوات کله چې د صفراوات نه کوزيږي او صفراوات چې کم دي کنه هغه درې نره چې کم دي کې درې وي ينزل في بطن ذلك المسيل نو کوز بشه د دې مسیل په دې خېټه کې یعنی په دې منځ کې ان يسار الطريق چې د لارې کس طرف ته وان تذهب الى مکه چې مکه ته ځینو کس طرف ته راځي ليس بين منزل رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته په مابین د زید د نزول د پیغمبر علی السلام او بین الطريق الا رميه بحجر صرف دیو غټي گزار یو غټه جولی نو مانس سل غزه به خو غټي شتي چره اتم منزل او دې منزل ته کم منزل وی لکی د مکی هغه منزل چې بینا په منځ دغه کانداو د ورونو
وان عبد الله بن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكه. نبی رسول منزل طوى ترانه او دلتبا ودش حتى يصبح جسار بشه بیا يصلي الصبح بیا جسار وضو حين يقدم مكه ته مکه ته براته. ومصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ځکه چې نبی موږ کړو على اقامه غلیظه پدې چې توا کې غټې دي اټکم چې غټه را اته پاغي څخه ولاړو. نو اوس کې دا د تنعیم طرف ته نو غټه مټي نشته اوس اموار شي دغه مکه باد شو او کدا هغه زی تواوی چې کوم مستشول ولادت څخه لیکل دي الته کې جبل کعبه شته دي. جبل کعبه غټ غار اوسم شته په دغه صحیح صدا ډېر سوسری عبد الله سے ما تکړه او تقریبا مسجد توسیو شو او دم رضی له کدی تعجب چې کوم ځای کې توسیع شوی ده. ليس في المسجد الذي بني سمه لکه اوس خلکو کوم جماعت جوړ کړی وي دا هغه نه دی البته خلکو جوړ کړی اوس شي نشته دی. ولكن اسفل من ذلك على اقامه غليظه نن چې تا خلکو جماعت جوړ کړی دغین لکتا هغه غټ باندې اقامه غليظه چې کوم تورا غټه پړای ده کنه هغه باندې جماعت دی. خدا اقامه غليظه نم نشته ده څه ختم دي. اتم منزل وان عبد الله بن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرزه الجبل. دا فرزه الجبل اصل کې فرزتين دي او دا فرزه مدخل الطريق ته وي. په غر کې چې کوم سره ځګنه او دا غر د کښوی غونی شي هغه ته فرزه الجبل وي. دا فرزه چې یو طرف ته شونه بل طرف څوکا فرزه الجبل هغه دروازې هغه څوکي د غر چې زموږ علاقې کو ته کانډه وي. اګه د غر باندې لاري کنه چې اوړي ته دا ځای لکونه کټ شي مات شي ایت فرزه الجبل وي. الذي بينه وبين جبل الطويل نحو الكعبه ودا ځای فرزه الجبل چې دی دا د وګد غر سره دی په طرف د کعبه. شاهد والله عالم اوس نشته حسن 94 کې دلته غر وو هغه ته جبل کعبه وي ورغه ته نږدې او جبل هندي او اړیزه کې بازارو ان خلق بدا خودل چې عبد الله بن زبیر چې کوم ځای کې فانسی حجاج ور کړی و خو اوس دی وخت کې هغه بالکل نشته داسې اموار نه کدا زوی نه. فجعل المسجد الذي بني سما او بغرزو دی نافی هغه جمعه چې جوړ کړی شوی دی سما په دې فرضه الجبل باندې یسار المسجد بطرف الاکمه هغه اکمه باندې کوم جمعه جوړ دی دغه نه ګس طرف ته. ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم اسفل منه على الاقمه السوداء او نبی علیہ السلام جای نماز شو نو دی غټي نه کتو تا دو من الاقمه 10 ازروین چې د غټ کانی نه تقریبا 10 غزا مقدار ته پریږي دی او کتره کوشي نو دې ځکه د نبی پاک مزبکا موزیک کړو اوس خو غر نشته نو لاندې کته کوشي برلار شي او نه یو ثم تصلي مستقبل الفرزتين بیا په دې غټه باندې ودرېږي او د دې غر کنداو ته مخ کې موضوع کې اوس کو نه غر شته نه کنداو شته الذي بينك وبين الكعبه هغه کنداو چې ستاو د قاضي په میز کې راځي هغه جبل کعبه دی چې دلته ولاړی میز کې کنداو دی مقامه کعبه ده والله اعلم. دا منازلو چې کوم کې پیغمبر علی السلام وزونه کړو ٹھیک شو کنه. ذوالحلیفه یو شرف الروحا دوا مقام رویسا درې هرجا سلور هرشا پینزه او مر الزهران اور زی تواسو وشو او دا فرزه الجبل اتشو زمخ کلا با دیزه پوری گورا 55 ابواب
پای کې د مساجد ذکر او ذکر کې د ستره سترۃ الامام سترۃ من خلفه چې سره خو په جمعات کې موږ کوي جمعات خو د موږ لپاره جوړ دی خو کله چې یو سره موږ کوي خارج د مسجد نه نو دې بزانه ستره دی ځان وسیدي ستره اوس په دې کې کلام دی چې دا ستره د امام لپاره کافی ده فقط او کې د مقتدی لپاره به هم دی دا یو شو دیمه خبردار چې دا ستره او د دې خودل دا د وجوب درجه ده او کې د استحباب درجه ده دریمه خبردار چې دا ستره د دې مقدار طولی آب سمری او مقدار زهم غټوالی به سمری هلکه دا ستره چې دا د یو غز مقدار وي د یو ګوت عمره غټه وي او کله چې دی نو بالکل د مزګزار مخامخ ته ونی یا یمینی مصلی ته وي یا به یساری مصلی ته ولا یصمد صمدن مشکات کې تاسویل دي نیک بوته نو درېږي بیا دا ستره چې کله ته دی د امام د پاره نو چې د امام مخامخ ستري دا ستره د مقتدیان هم دا ایا به مقتدیان ځان لا ګلی ګلی ستریږي دي زمنګ د احناف مسلک دا دی چې دا ستره د امام چې دا د قوم ستره د خلاص موالک او شوافی وی چې دا ستره خود امام شو او امام ستره د قوم شو امام چې مخ ولار دی د ستره القوم شو او مکه چې کوم ستره ده لرګي کنه هغه ستره الامام شو مګو نه دا ستره الامام ستره القوم ده امام د چا ستره نه دی او دین معلومه شو سترۃ الامام سترۃ من خلفه امام بخاری د احناف تایید وکړه چې د امام سترت چې دا د مقتدیانو سترت ده جی وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال اخبرنا راكبا على حمار عطان من ايام اذن قد نهضت الاحتلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الناس ببناء الى غيره دا حدیث موږ مخکې ویل لخوا عبد الله بن عباس وی چې اقبلت راكبا على حمار عطان زرالما مناتا چې سور ما په خری باندې علا حمار اتان په خری باندې ځکه اتان مؤنث دی بارا چې خری علا حمارن وی چې اتانن شي نو معنا خرشوا ادمانه زکریا سے ترجمه در تکرسه کھوتی کی میم د خر مهما علا حمار اتان وانا يوم اذن قد نعزت الاحتلام او زه په دغه غرض باندې احتلام ته نږدې شوم یې مرایقما ورسول الله صلی الله علیه وسلم صلی بالناس بمنا او نبی رسول الله مسکو خلقتا په مقام د منا کې الی غیر جدار دا غیر همیشه د پر صفت واقع کیږي نو دې لپاره دلته مقدر کې الی شیء غیر جدار حضرت مسکو په طرف د یو سیز چې دیوال نو ما چې دیوال نو یا انا زونو څه شو تیزا کونټیوا وغیرہ روم هوا فمرت بین یدی بعض الصف زد صف بعضی سینه تیر شما فنزلت زد خرین را کوشما وارسلت الاتانا او داخله می پری خدا ترتاو چدا سره دلا ودخلت فی الصف او په صف کې داخل شما فلم ينكر ذلك علی احد وما من اشارتونک اوس ما امام بخاری دا ثابتې چې چونکې د امام ستره خو وا چې امام ستره شو دا د پورا قوم ستره شو او د سترینه بار د څوک تیریږي په باغی سره امام سکار دی ابن عباس چې چرالم صف ولاړو خراب پری خود اخرت خلق ما کې سره د صفونو ازما مسکو ما من چا نکیرو نک بعض محدثین فرمایي چې دا خود عمل د ابن عباس سره دی او دې د خو تقریر د پیغمبر سره نه دی ثابت شوی او دې نه معلومه شو چې خره د مزګزار د مخره چې تیریږي نماز ماتيږي او دې روایت معلوم شو چې نه د مات شوی خو ابن عباس عمل دی وې د ابن عباس عمل باندې تقریر د پیغمبر سره نشته ځکه پیغمبر سم نو لیدل لکه موږ نه فوي چې نه پیغمبر علی السلام لیدل او ځکه چې مخکې روایت ویلې د پیغمبر سره خصوصیتو انی ارا من خلفی کما ارا من قدامی
په موږ کې زما خصوصیت ته چې ما ته شاته او مخکې ټول احکاري حضرت ابن عباس په دلی بیا د ابن عباس نکیر نه کړي نو خبره خلاصه ده جی وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من العيد امر بالحربة فتوزع بين يديه فيصلي اليها الناس والناس وراءه وكان يقول ذلك بالسفر فمن ګوره مولانا صاحب رسو مسله دی پر مستقل باب راوړي ښا د مخکې روایت کراغه چې حضرت فقط ستره خوا او دا ستره خو مستحب ده او دغه روایت چې کوم منګ وایو ابن عمر سے وی چې نبی علیہ السلام کان اذا خرج یوم العید کله چې د اختر پرځي بار ته مزل راته عیدګاه ته امر بالحربه حضرت په حکم وکړ په اورولو د نیزي فتوزو بین یدیه اب خخ کړه چې د حضرت مخامخ ويصلي الیها حضرت باغی تمخو کې مزبه کاو والناس وراءه حلق برستو وکان يفر ذلك في السفر او دغه سي د ستري وضع پیغمبر علی السلام په مقام د سفر کې کولا فمن ثم اتخذها الامراء تو دقه وجنا عمرای سلاطین د اسلامیه چو اغي ځان سر نیزه ګرځول مقرر کړل زکه چې پیغمبر اسلام سره حربه وا حربه کو یا نیزی ته وای حربه هغه لخت تم وای چې دای کته ویخ کې د نیزی په شکل باندې اوس په ټومبل شي نو کله چې پیغمبر علی السلام به عیدګاه کې او د موز لپاره حربه به نه لکه خخکړه آیت موز کو نو دغه وجنه عمرای اسلامیو دا لخت ګرځول ځان سره عادت وګرځاو اوس پورې د مشرانو څخه څنګه په دې غرونو کې علماء سره لختي ځواني کوم وسره لختوي اوس کې چرته لخت واغلي نو خلک به چې ته بوډای تاکل ورته ان بیا زموږ یو مرګره مولوی صاحب دغه اخپا وګشي وا لخت ور سره وا چا ورته ولې چې خیر خوده لخت ده دغه ته د لخت تپوس کې زماته زه خو دوی ګډ ګډ ګرځم ته زماته تپوس نه کا نن چې ملخت په لاس کې شو د لخت تپوس کئ نو لخت خو خشه دي او خلکو پریخه ده خو مراو بزان سره لخت ګرځولې نو دینه دا معلومه شو چاله په بیابان کې چې مسکای نو مخامخ به سترهږي دي ا د ستري د خودلو حکمتونه دي یو دغه نه حکمت دا دی چې توجه د مزګزار ال الله کامل پاتې کیږي لکه چې د تیردونکو سو خطرات په پکې نیوي دیمه خبردار چې مارین چې کم په لارې تیریږي د هغه لپاره د ګناہوں نه حفاظت ده ځکه چې د مزګزار د مخه تیریدل خو سخت ترين ګناه دی لکه چې کله د مزګزار مخامخ ستروي او د سترینه رسترو تیری بار بار هیڅ ګناه پکې نشته اگر جمعات کې مسکو خلق بار نه تیریږي ٹھیک شو مولانا سیوا او دا استحبابی درجه ده جی وفي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفة قال سمعت ابي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بهم بالبطحاء نبی علیہ السلام دوی ته مذکر په مقام د بطحاء کې دا بطحاء اقزید چې کوم ته محصب وي او دی باندې دا روایت مخکې تیر شوی دی چې نبی علیہ السلام د مینان چراغ کنا نو محصب کې یو ورځ پاتې شو او دلته خیمه کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سری قباء کې راوته موزیو کا او بین یدی انازاتن حضرت مخامخ یو لخت وا الظهر یعنی صلی بهم الظهر رکعتين والعصر رکعتين تمر بین یدیه المرأة والحمار او دی نزین ماورا خزی او خرونه ټول ګرځیدل نماز نه ماته ده درس یو مسله را روانه ده تاسو ابو داود کې ویلي ترمذی کې ممراشي تخت او صلات الكلب والمرأة والحمار موز ماتی خر خزا سپی دا دشته د بعض علماء د حدیث په خپل ظاهر راغسته چې د سړی مخ نه خزه تیر شي یا سپی تیر شي یا خر تیر شي نماز نه کی او جمهور مسلک او د احناف دا دي چې د درې وار تر دو سره موز نه ماتيږي او ځکه چې دا حدیث موجود شه چې د خرې مخ کې تیر دي زنانی تیر دي لاري پروا نه و لہذا غتقت او صلات نه مراد یو قطع ذات ته یو قطع صفت ته
فقط د ذات ناراضي البته قط صفات راضي چې غسري خشوع او خضوع ده پای کې فرق راځي جی اوس ګوره مولانا صاحبہ امام بخاری په تا باندې احسان دی تا ته داخی چې الکه دا سترا او ستا په منځ کې و فاصله سمري ستري او ستا منځ کې څومره فاصله پکاره د بعض علماء لکه امام مالک رحم الله فرمایي چې هیڅ حد نشته ده هغه دیواسه کیدا او کې تر بدل څخه ځان سره بالکل مخامخ کیدا او باقی ائمه ثلاثه علی قدر ثلاثه اذرعین دا غد شری ده کنه لکه دغه مصالح چې سمرا چول کیږي تب اسانه سره سجده کول شي نو دا سترا مزګزار په خپل مخ کې دمره لریګ دي چې اسانه سره سجده کې دي شي چې مقدار ثلاثه اذرعین دي خلاص باب قد کم ينبغي یعنی څومره مناسب دي چاہیے کونه بین مصلا و سترا چې وی مقدار په منځ د مصلا او د سترا کې او مصلا سمانه جای صلات جای نماز دی جی اکی مصلی شي نو مزګزار شو جی وبي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي انصار بن سالم قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فمرت الشافعي ځان په پوکه کان بین مصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم و په منځ د مصلا د پیغمبر سره و بین الجدار او په منځ د دیوال کم دیوال مصلا د پیغمبر چې جای سجده د وریات کا مصلا د نبی چې زید سجدي دي و بین الجدار او په منځ د دیوال د قبلي ممر شات مقدار د تیریدو دا ګډي یاد بيزي او دې روایت چې بعد خلق راشي ان پوری کینا چاله کې د پیغمبر علی السلام د دیوال په منځ کې دمر لاروا فاصله وا چې ګیله ګډه په تیرې دي شو حضرت مسلمه کو سیده څنګه کوله رکوع څنګه کوله او دې لپاره بزان پوکي په ما بین د مصلا د نبی چې جای سجده ده او په منځ د دیوال د قبله دمر فیصله وا چې په اللهم به بیزه تیرې دي شو د بیزه په یو فوټ زنم کم کې تیرې دي شي نمانه دا چې مصلا اچي تو جدار قبلی ته جخت اچوا چې چاته تکلیف نه ملایي ان یاد شو مصلا جای سیده نبی و بین جدار القبلہ ممر الشات جی وبي حدثنا وبي قال حدثنا مجيد بن ابراهيم قال حدثنا ابي بن ابي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كان شاذ كذا ګور حدثنا المکی بن ابراهيم د خیر سره کال خلاص امنګ ایله دیم حدیث دا ثلاثیات شروع کړ اوس پر امام بخاری هغه پای ثلاثیاتونه مګ یو ثلاثی ویلې وا او دا مکی ابن ابراهيم بل لکی الثانی من الثلاثیات هغه پای ثلاثیات د امام بخاری دي پای کې 20 کې د امام بخاری استادان حنفیان دي او په دوه کې تردد دي او دا دیم شو لکه چې مکی ابن ابراهيم اول استاد امام بخاری شو دیوی حدثنا یزید ابن ابی عبیدہ دا دیم شو ان سلمته دا صحابی دی او سلمت نبی علیہ السلام نقل کړي نو په منځ د امام بخاری او په منځ د نبی علیہ السلام درې واسطه شو دیوی کان چې دار المسجد و هغه دیوال د قبلی عند المنبر منبر ته جخت ما کادت الشمس تجوزها قریبا نوا چې دا ګډه ته تیرې دې شوې نو سمکه کومګه چې ممر شات وو او دلته وي عثمانه وکي ما کادت الشمس قریبا نوا چې الشاتو ما کادت الشات قریبا نو چې دا شات تجوزها چې په اسانه تیرې دې شي البته ممر شات نو اسانه سره شو تیرې دې او چې تیرې دې نو په ورځ دیوال تر وزن غراو را غراو تیرا بشوا نو مشکل داوا مخکې دا گورا مولانا داتا مخکی وی خو امام بخاری اگر مولانا زکریا سے خبرہ جب ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس کو آخر تک پہنچاتے ہیں اور چونکہ دا حربہ آلت جنگ دا نو آلت جنگ دا خود جنگ شے دے دا خو خشے نه دے نو چې خشے نه دے نو آیت دین ستر جوړول شي
امام بخاری چې او ستره جوړې دي شي الصلاه الى الحربه یعنی موږ کول په طرف د څه نیزه دا باب ول راوړه جواز د اختیارولو د ستري د اختیارولو د نیزي لپاره د ستري وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرنا عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض له الحربة فيصلي اليها كان يركض له یا تركض له عادت داو چې نبی علیہ السلام په کله مزلته حضرت ته پاربه مخامخ خخ کړي شو الحربة برچه پیجنه کنه برچی نیزا برچه څنګه پتن کو ته شل وي په خوا خلکو په شل جنگونم کول شل پیجنه نو دا شل برچه دا بل خخ کړي شو مخامخ فیصلی الیها ایت مسکو په یو طرف ته داسي بالکل مخامخ نه اوس هغه مخ تاسو وی بیا چونکی هغه تکرار دی باب دې په بیان د جواز د مز ال العنازتی لخت تا مخامخ لخت خخه کا ورته ودرېګا نو حربه او لخت مقصد خو ستره جوړو دي چې دا ستره د عنازینه شو کې د خربینه شمخه پان اړو دي شابه سره شو راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت د غرمه فاوتیه بوضوء حضرت لو براوړل شي فتوضا فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنازتون او د پیغمبر علی السلام مخامخ عنازوا والمرأة والحمار يمران من ورائها یرا سی یو زین ته خبر رااله بیا به تاسو نه یې رشمانه به میرش دی وخت کې د علماء عرب او علماء عجم زبردست اختلاف کړي چې دا منا مزدلفه عرفات په دې کې دا حجان به مزدور رکعات کوي او کې صلور کوي حنفیان خدایو کې مسافری خطبه کې چې مقیم شوی 15 ورځې تیر شوی نه بیا به پوره مسکی عرب دا مصیبت جوړ کړل چې هغه وي په منا مزدلفه عرفات کې دا قصر چې کم دی دا قصر من ارکان الحج دی هر حجی چې برازي نه بدل ته قصر کوي او موږ وی چې دا قصر د سفر دی دلته چې نبی رسول منا نه واپس راغ استاد وی نماز پکین موږ کې سوره کاته کړو او مازیګر دا خو مشاعر حج نو دا محاسب دی دلته چې حضرت دو رکعات وکړو معلومه چې دا قصر سفرانی وو دا قصر ارکانی نو او دا حدیث یاد کې چرته بدل پکار راشي جی قال حدثنا محمد بن حاتم بن يزيد قال حدثنا شعبان عن شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام معنا وكذا با حدیث سامخ کې ویل و نبی اسلام کله چې راوته ضرورت انسانی دی پاره تبعته انا ورپسې بشم ز وغلام او یو غلام اوس دا غلام سوق دی تاسو مخ کې په دې باس کې د حدیث مخ کې تیر شي زکه منډو ما غلام سوق دی په دې کې درې اقوال دي یو د عبد الله ابن مسعود بل قول د ابي هريره او دریم د جابر ابن عبد الله او ذکر راغلو انصاری دی نو انصاری خو جابر ابن عبد الله کې دي شنو انو دې یا خو جابر ابن عبد الله دی یا عبد الله ابن مسعود دی یا ابو هريره دی جی ومعنا اقازه او اسن او انزه شی یو دی من څخه اقازه اقازه هغه امساتوي چې اخري ماتي کونټي نمو سره کونټي وا او اسن یا عام لخته وا او انزه یا نزوا اقازه پیښه کنه کونټي لخته اسن عام لخته انزه مته انزو نو انزه بوای قاضی شمس الدین سے غپ لګولې خپل کتاب کې په مشکات کې ومعنا اداوه او موسی یو لوټا وا فیضا فرغ من حاجتی حضرت چې خپل ضرورت انسان نه فارغ شو ناولناه الاداوه لوټا ول حضرت څنګه ورکړه جی ٹھیک شو او حضرت څنګه نه تاسو کو اوس وښنه کې بل
ان زو یو حدیث بل یو حدیث پاتې دی اوس ګورا علما کرام صلحای امت امام بخاری خو ما درته کنه چې یو مسلې پسې ولګي نو بیا اخر ته رسي او سوال دا چې ردا ستره خو بار ده نو کې یو سره په مکه کې مسکین بیا هم ستره دي ٹھیک شو نو موږ وایو چې مقصد او غرض د ستري څه شه دی دا مارینو د ګنا نه بچاو دی او د مصلی توجه په خپل مقام باندې قائمول دي او دا په مکه کې او غیر مکه حاصله کې پکار ده او چارځه کې پکار ده نو الستر کما یکون خارج المکه هكذا يكون في المکه خلاص جناب قال حدثنا سليمان بن حرب بن حزم قال حدثنا شعبة بن حكم عن ابي الحبه قال خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحاجه فصلى بالمطاعم الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه غمزتين فتوضا فجعل الناس يتمسحون بوضوء حاجره کرای غرمه فصلى بالبطحاء ومقام د بطحاء کې دا بطحاء محصب ابطح دا یو شعر او څه تا وې الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنازات حدث مخامخ لخت خودشی وا وتوزع دسک فجعل الناس يتمسحون بوضوئه وشروع خلق چې په تور تبرک د حضرت د ابو د عدس نه پاتې وبې فزان مخدي او تبرک د معصوم جایز دي شو کنه سو خو چې عین ورجدو وخت کې اسو کې حضرت عدس کړو نو په لوخي کې دا مستعمل او هغه کې ورته دي هغه به خلقو اغستی او پزان مخه او که دغه شي ټیک ده او به اغستی دا کته ورته دي نو به واسه پزان به مخه او که چاته ملام نشو خپل لاس په بل لاس سره ورکه پزان به مخه تبرو خوشته کنه مخه ده اسان دا د یوسنه ټول مخه تیر شي د زکه درته مچ مخه ده دا ګور الاستوانه مخه منګوي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فتح مکی وخت مکی ته دنه لاړ په بیت الله کې دنه موس کړو او څنګه کړو بیت الله کې دنه شپږ ستنې وي نو دوی ګس تکړي دوی شاته وي او یو خي طرف ته شو او دیوال ته مخامخ خودري موز وکړ نو معنی دا شو چې بیت الله کې دنه حضرت موس کو مخامخ دیوال سترا وا شابه تکړه شو المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليها ګور مولانا صاحب علماء کرام دارو مسله روانه ده د ماقام د مازن رستو د باندې رستو صحابه کرام په نفلونه کول او باندې بور چاته ستنو تا اوس داستان چې د جمعات کې نو دا خو یو هغه چې اوسره موسکی او په زید او ستري استعمال کې اول هغه چې اوسره ملا خوګیدون کې نه او تډډ وي اوس کی ضرورت ته چې ته موږ کړي او داستان ستره کې یو دې سره متکلم متحدث چې خبرې کې قصې کې آیا موږ کړي داستان د چا حق دی امام بخاری وی چې ستن حق داغه چا چې موږ کړي دا مزګزار دي داستان زاله په زیاده ستري استعمال کی او چې کم سره غپ لاغل دی هغه ته چې لری شه جزم موږ کوه نو معنی دا شو الصلاه الى الاسطوانه مز کول جایز دي په طرف د استنه چې ستن د مخامخي په زید ستري او تموز کې دا جایز دي او هغه قید دا قید ذکر دي چې مشکات کې ابو داود کې دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستنه تبدا سنیغ نو درېدا او اوسم دا حکم دی چې تبا نیغ نو درېږي ولا يسمدها صمدن دي چې دقه سنیغ ودرېږي داسې البته داسي یا داسي چې لوګون استاخي طرف ته یا کس طرف ته ودرې دي شي هغه حدیث ته معلومه ده چې لکه ستنه ته باندې غدل منی دل تراغه چې بتوري ستروي بیا جایز ده اګه سترنی نو بیا مو درېګا چې باقی زید ته ملاويږي بیا ستنه په سلسله ولاړي وقال عمر سے وی المصلون احق بالسواری اے مزګزاران ډیر حقدار دي بالسواری په ګرځولو دستونو په زید ستري من المتحدثین الیها هغه چانه چې خبرې کوونکې دي په داسې حال کې چې ډډه لګونکې دستونو سره
یو سره ډډه لګولې دا خپل وی چې زه ستر استعمال کوم نو دې حق زیات دی ها ابن عمر یو سره وکړه چې موزیکو بین اسطوانتين په منځ د دوستانو کې ولاړو فاتناه الى ساریتين دې هغه راخ یو ستنه ته کا چله کدی پسې ودرېګا چې خلک د مخې تیریږي چې جرم نه فقال صلي اليها جناب قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت آتي مع سلمى بن وقاف يستلم دا ګور الحمدلله دریم ثلاثي شروع شو یا ملاو دلنا په دوربین کې آیا بل ملاو شو مکی بن ابراهيم يزيد بن ابي عبيد اي كنت آتي مع سلمى بن الاكوا صحابي دي زب سلمى بن اكوا څخه راتلم فيصلي عند اسطوانه التي عند المصحف نو ته به موږ اغستنی سره چې په خوا کې د مصحف معنی دا شو چې یو استنه وا اغستنی سره زی جوړ کړی شو د قران عظیم دی پاره نغه ته استوانه المصحف او چې تماسر مکی تلار شي مدینه تلار شي کنه آی د سنت چاپیره زیونه خېلی جوړ کړی قران مجید دی پاره یو استوانه وا چې هغه سره خوا کې فټه به پرتا وا آی فټی باندې په قران مجید پروتو زکه وی عند المصحف اغستن چې خوا کې دا مصحف وا د قران مجید سره وا دانه چې قران وزمه کې باندې پروتو بلکې قران دې پر یو ځای جوړ کړو اغه ځای سرستن چې کوم وا اغه ته وی فقلت ما یا ابا مسلم اراکت طهر الصلاه عند حاضر استوانه توجه ہے زیارت تا ګورما چې تار وخت راشي نماز کې دغستنه څخه بس تیستنه نه بغیر بل ځکه نو درېږي یار داسې دي فقال لي فني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عنده ما نبی اسلام دې دلو چې دېستنه څخه موږ زه ځکه موږ کوم او چې ته مدینه ته لاړ شي میرا بن نبی شته التا اکثر خلک آی کی موږ کوي عرب په خو اطمینان سره په نمبر پریږي دي شاید دا حدیث وایي کنه چې پیغمبر اسلام دلته موږ کړی چې اړ یو سړی ته د دې اعزاز حاصل شي زبس کو خو سکو ها څنګه قاضا ماخذا خاخا پاتې لقد ادركت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوا مشران صحابه کرام د پیغمبر اسلام یبتدرون السواریه جلتی به کولا منډي به ولې تتا السواریه په طرف دستونو عند المغرب په وخت ما خامي اوس مسله حل شو الګه ما خام په ټیم کې چې بانګ وشي او تاموز ته ټیم وي دا وخت اباحت دی دین اشکال نشته صحابه کرام په دې کې واقع موز کاو لیکن هغه موز داسې نو لکه اوس خلک کوي یبتدرون السواریه نو تقریبا کې مسجد نبی کې اوسم هغه نخې لګیدل دي چې د نبی اسلام په زمانه کې جماعت کم ځای کې نو هغه استنه یره به مشکل چې 20 جوړ شي چار کله هغه 20 استنه نشي جوړېدل به مشکل 20 نه جوړيږي سمانه شو په دې دمره غنو صحابه کرامو کې فقط 20 کسانو نفل کول انور نه کول کنه کې ټولو کولې نو بیا دې ستونو ته د منډولو فایده شو او شو سره حال شو کې دې ټولو نفل کولې بیا د ستونو پسې درې دوه فایده شو کوم معلومه شو چې ټولو نه کول اک دوک یو فرق وکول انو دغه بعد موږ مقایل یو ٹھیک شو شابه سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکورو چې کور نه براغه صحابه کرام چې سو پربه یې راځي وغه موږ پیدا واخلو ما غبه دی ویلو په پانل مې اړولې خدای بندګانو